الله الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. په دې رکوع کې الله رب العزت اوس یو څو خبرې کوي. یو، تاسو چې کله یو نفس چې دی نو دا قتل که الله رب العزت وایي دغه تېره واقعه د بعضو مفسرینو خو ځان له واقعه ذکر کړی ده خو اکثریتو یو ذکر کړی نو بس موږ هم په دغه اتباع وکړو. کله چې تاسو یو نفس چې دی هغه قتل نو بیا هم جګړه کوله د هغه باره کې. فدارأتم تاسو جګړه وکړه د هغې باره کې. جګړه دا وه چې یو وي چې د پلانکي مړ کړی د هغه به وي دې مړ کړی دې به په هغې راړو هغې به په دې راړو. الله وایي والله یقینا الله رب العزت مخرج ښکاره کوونکي د ما هغه کنتم چې تاسو تکتمون پټاو. تاسو پټو الله رب العزت وی چې زه ښکاره کوم. وإذ قتلتم په هغه وخت کې چې قتل که تاسو نفسا یو بنده فدارأتم فیها بس تاسو جګړه کوله فیها د هغه باره کې. والله الله رب العزت مخرج ښکاره کوونکي دی ظاهرونکي دی ما هغه کنتم چې تاسو تکتمون پټاو. فقلنا نو موږ ورته ووایي اضربوه ووهئ سیسه د دې مړي ببعضها په سیسه د دې غوا باندې. غوا یې حلاله کړه څاروي حلال شو. الله رب العزت وی د دې مړي سیسه راوالې او په دې غوا باندې ووهئ نو چې وی واله هغه ژوندی شو. هغه وایي چې راپاڅېد نو وی پلانکي پلانکي زما قاتل دی. نو الله وایي چې دا مې وکړه ګوره په دې مې را دا یو بانه شوه ما را ژوندی کړم. کذلک همدقه شان یحیي الله الموته ژوندي کوي الله مړي. دغه چا وکړه وی الله. نو چې الله وکړه نو دا نور مړي څوک را ژوندي کوي الله. کذلک همدقه شان یحیي الله الموته را ژوندي کوي الله رب العزت مړو لره. ویریکم او خای تاسو د آیاته خپل نشانی لعلکم تعقلون د پاره د دې چې تاسو پوه شئ د عقل نه کار واخلئ. نو دا تاسو هر څه ولیده په سترګو م وکته او بیا ستاسو دا زړه نه دا د یو نیم کسه خلک چې وي د کاڼي په شان زړی دی. نو الله رب العزت وایي ثم قست قلوبکم بیا ستاسو زړونه سخت شو. ثم قست بیا سخت شو کلک شو. قلوبکم زړونه ستاسو من بعد ذلك رستو د دینه فهي کالحجارة فهي گویا کې کالحجارة پشان د کاڼي. الله وی دا زړونه هم دومره سخت شو چې پشان د ګټې د کاڼي وګرځېده د ګټې وګرځېده د کاڼي وګرځېده. او اشد یا ډیر زیات یا ډیر سخت یا ډیر قسوه په سختوالي کې ډیر سخت وګرځېده د دین هم سخت شو. کاڼي داسې کې د کاڼي نه الله وی سخت وګرځېده. بعضې زړي په هغې باندې د سره یو خبره سمه اثر نه کوي. نو الله رب العزت وی وان من الحجارة په دې خیال بیان کړم وان من الحجارة او یقینا بعضې لکانو نه لما هغه دي یتفجر چې بهیږي منه د هغې نه الانهار اوبه. اوس کاکا دا خبره وره خبره داسې ده چې بعضې داسې کاڼي دي چې د هغې نه اوبه بهیږي. ته به وایې چې داسې دا غرونو نه چې کومې اوبه بهیږي دا دغه کاڼو نه نه روځي کوم ځای نه روځي. یا موسی علیه السلام چې کاڼي وو نو د هغې نه 12 چینې روانې شوې. داسې مختلف ځایونو کې د ګټو د لاندو نه اوبه روځي وغیره د ګټو نه روځي. د غرونو کې خلک تماشې کولی شي. کله نه کله سړی تلی شي سړی هم تلی شي چکر له زنانه هم تلی شي هر څوک تلی شي. قل سیروا فی الارض خو د پردې به زنانه ډېر زیات اهتمام کوي. سړي به هم د شریعت د حدودو خیال ساتي. سړي نو چې کله سړي چکر لړ شي نو دی بیا مونځ اودس نه کوي هر څه ورته پرېږدي. او چې زنانه کله لړې شي نو بیا د پردې خیال نه ساتي. د دې وجې د شریعت د حدودو کې دننه ته کولی شي.
نو چې انسان خیر زه دغه بیا اوږده خبر وان من الحجارة او یقینا بعضې د کاڼو نه لما هغه دي یتفجر چې بهیږي منه د هغې نه الانهار اوبه وان منها او یقینا بعضې د کاڼو نه لما هغه دي یشققو چې وچ وي فیخرجو نو راوځي منه د هغې نه الماء اوبه کاڼې وچ وي او اوبه ترې روانې شي دا چینې چې څنګه وي وان منها او یقینا بعضې د کاڼو نه لما هغه دي یهبطو چې ورغړي په ځمکه باندې ورغړي یا د بره نه راخطا شي را روان شي هم من خشیت الله د الله د یرې الله دې موږ هم خو له یره پیدا کړي وما الله او نه دی الله بغافل ناخبره عما د هغه څه نه تعملون چې تاسو یې کوئ تاسو چې کوم عمل کوئ الله د دې نه ناخبره نه دی نو مثال یې د دې دپاره ورکړو چې د ستاسو په دې زړه اډو د دین دا خبره کار نه کوي دا خو د کاڼي نه هم سخت د کاڼو کې خو ځینې داسې چې هغې نه اوبه راوځي څومره سخت کاڼي اوبه ترې راوځي بعضې داسې چې ارغړي یریږي د الله د یارې تاسو باندې خو نه چې دې سمه خبره کوئ نه په زړه باندې د دین خبره کار کوي نو ګویا دا خو د کاڼي نه هم سخت شو او الله خو خبر دی که نه تاسو چې څه کوئ الله رب العزت بیا مسلمانانو ته وایي افتطمعون آیا تاسو تمه لرئ آیا تاسو تمه لرئ ان یؤمنو چې دوی به یقین وکړي لکم ستاسو په خبره باندې وقد کان او یقینا وو فریق یوه ډله منهم د دوی نه یسمعون چې اورېده به کلام الله کلام د الله تعالی خبرې د الله تعالی ثم یحرفونه بیا به تحریف کو په هغې کې ګډوډوالي به کو د ځان نه لیکل به کول پکې من بعد ما رستو د هغې نه عقلوه چې پوهه به شو په هغې باندې وهم یعلمون او دوی پوهېده الله رب العزت وی اے مسلمانانو تاسو اوس هم دا تمه کوئ چې دوی به څه وشي دوی به چې دوی ایمان راوړي او ستاسو په خبره به یقین وکړي په دې کې یوه ډله داسې وه داسې خلک پکې وو چې د الله کلام به یې اورېد د الله خبرې به یې اورېد نو د ځان نه به یې پکې چې دي نو خبرې ورګډې کړو د ځان نه به یې خبرې جوړ کړي چې دا هم د الله والا خبرې دي جي نو الله وی دوی به پرې ښه پوهېده چې دا خبرې مونږ د ځان نه کوو د الله په کلام به هم پوه شو وروسته دا نه چې د الله په دې کلام به پوه شو چې د دې مطلب دا دی او دوی به مطلب بدل کړه د خپلې خېټې دپاره د پیسو دپاره نو الله رب العزت وایي وهم یعلمون او دوی په دې هم پوهېده چې دا مونږ ګناه کوو بیا به هم لګیا افتطمعون آیا تاسو تمه ساتئ ان یؤمنو چې دوی به یقین وکړي لکم ستاسو په خبره وقد کان او یقینا و فریق یوه ډله منهم د دوی نه یسمعون چې اورېده به کلام الله خبرې د الله تعالی ثم یحرفونه بیا یې تحریف وکړو په هغې کې تحریف به یې وکړو بیا په هغې کې من بعد ما وروستو د هغې نه عقلو چې پوهه به شو په هغې باندې وهم یعلمون او دوی پوهېده اوس دا داسې ارامیانو د نن سبانې شیعګانو بس چې مسلمانانو لبرال نو دوی ته به وي چې تاسو سره یو او چې خپلو لبرال شیطانانو مشرانو له د پیسو والا له منافقانو له او یهودیانو له نو بیا به یې ته وي چې تاسو سره یو نو دوی به ورته ووایي چې یاره چې دوی به کله یې سره میلاو شي نو دوی به ورته چې ګوره داسې کار دی چې تاسو د مسلمانانو سره میلاویږئ نو د قیامت په ورځ خو به دوی خدای ته وایي چې مونږ خبره ور رسولې وه تاسو باندې به حجت قائم کی یا قیامت تاسو د قیامت په الله رب العزت ته به وایي چې ګوره مونږ خو دې ته د رسول الله سلم نشانې ویلې وي او د هغه نشانې د دې په کتابونو کې بیا مې ایمان رانړه نو دا قسمه خبرې به ورته دي کولې الله رب العزت ته وایي ګوره واذا لقوا الذین هر کله چې د ملاقات وکړي د هغه کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی قالو وایي دي آمنا موږ ایمان راوړی دی مسلمانان ته وایي موږ ایمان راوړی دی واذا خلا او هر کله چې ځان لشي بعضهم ځینې د دوی بعضې د دوی الی بعض د بعضو سره چې یو بل سره ځان لشي نو بیا قالو وایي دي څه وایي اتحدثونهم قالو هغوی ورته وایي هغه شیطانان ورته وایي مشران ورته وایي اتحدثونهم آیا تاسو خبر ورکوئ دوی لره آیا تاسو خبرې کوئ د دوی سره یا خبر ورکوئ تاسو دوی لره
بیان کوي دوی ته بما په هغه څه باندې فتح الله چې ښودلي دي الله تعالی علیکم تاسو ته چې الله درته څه ښودلي دي تاسو خو د دې خبرداري ورکوئ لیحاجوکم به دپاره د دې چې جګړه به وکړي تاسو سره په دې سره جګړه به وکړي تاسو سره په دې عند ربکم په نزد د رب ستاسو چې کله د الله والا عدالت ولګي الله ته به وایي چې خدایه دوی موږ د خپله وي چې دا داسې دی دا د رسول الله سلم نښه ده دا ده یا موږ ورته د تعلیم ور ورسو نو خدایه تا سره به بیا جګړه کوي افلا تعقلون تاسو ولې نه پوهېږئ الله رب العزت وایي اولا یعلمون آیا دوی نه پوهېږي ان الله چې یقینا الله رب العزت یعلم پوهه دی ما په هغه څه باندې یسرون چې دی پټوي و ما په هغه څه باندې یعلنون چې دی ښکاره کوي پټ خو دي دا میټینګ وکړي یو بل ته دا وایي چې هلکه مه میلاوېږئ ورسره ګوره ښه نو الله پرې نه پوهېږي الله ته علم نشته څه الله علیم بذات الصدور دی الله وایي که اعلان جنګ کوي یا صفا یوه خبره کوي نو هم به الله رب العزت عالم دی او که یو خبره تاسو پټوي نو هم به الله رب العزت عالم دی الله رب العزت به عالم دی اوس دې کې داسې کسانو چې هغوی په دې کتاب پوهېده په خپله پوهه خلکو تعلیم یافته او کالجونه او مدرسې د هغه وخت چې کوم هغه دي سره مدارس هر یو شی د دنیا کاروبارونه هم د دې په لاسو کې معاشي زندگی هم ښه وه او خیر نو ځینې پکې داسې چې هغه انپړ بلکل جاهلانو په ټکي نو په الف بانو الف ته کوتک وي داسې خلک چې دغه خلک چې هغوی په څه نه پوهېده نو هغوی به اوس هغوی به بس دې پسې کیسې وي لکه څنګه چې زموږ په معاشره کې د ځان نه کیسې مشهور دي هغه ګورئ ومنهم او بعضې د دوی نه ځینې د دوی نه ومنهم او د دوی نه دي امیون انپړه لا یعلمون الکتابه چې نه پوهېږي په کتاب الا امانیه مگر ارزوګانې د دروغو دي د دوی ارزوګانې دي د دروغ د مولیانو ورته ویلو دي پیرانو ورته ویلو باچایانو ورته ویلي هل افسد الدین الا الملوک واخبار سوء ورهبانها شاعر وی ہے خرابی دین کی ان تینوں سے شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بی دین سے د دین خرابی چې د درې شیزونو ده د عربي والا شعر هم دا وي د اردو والا هم دا وي شاہ ظالم بادشاہ ظالم پیر جاہل مولوی بی دین سے پیر جاہلی د ځان نه پیر جوړ کړی وی دا ننګا شریف دی جی دا پیر دی هغه د زنانو سره ملاویږي دا څنګه پیر دی او زنانم بیا څوک تعویذون له ورخطا یو څوک سله لکه شان سړي چې مختلف ګرځي ټول ورځ او دې ته نه ګوري چې دا په شریعت برابر دی که نه خپله ګیره ټیک ته که نه په شریعت پوهېږي که نه دغه شان مولوي بې دین سه بعضې داسې علما یي چې هغه علما خو نه علوما یي هغوی بیا دا دین چې دی دا په پیسو باندې بیا خرڅوي نو خیر الله دې معافي وکړي نو الا امانیه مگر د دروغ ورزوګانې د انپړه چې دي خو په څه پوهېږي نه بس دې ته هغوی ویلي دي چې بهی عیسی علیه السلام زموږ دپاره چې دی اپانسي شوی دی او زموږ سترګې پټېدل دی او ډایرکټ جنت دی دی وایي چې بهی زما ته خو جنت یې لاټ شوی دی بس پلانکي صاحب راته یې لاټ کړی دی لکه څنګه چې شیعګان دی نن سبا زاکې تېرې لاټ کړي یا قادیانانو چې دی نو مقبرې دي یو جنت ته یو جهنم ده نو رب وکي ها او دغه شان چې دي يهوديانو به خپل تسوي چې زمونږ د لپاره خدا سره ور نشته بس زمونږ د لپاره اول ور نشته کدینو دای په روایت باندې غوي چې د دنیا عمر چې دا 2000 کال دی اغي دا وي نو هغه وی چې د ار زر کار په سر باندې به یو رس چې دی مونږ ور خرو نور چې دی زنګ د لپاره نو ورځي ور شو یا سلوي خرځي د مشرانو چې دینو د ور عبادت کړو د سخي نو موږ به دای دا وجه ور خو نور زنګ د لپاره ور مور نشته نور زنګ د لپاره ور مور نشته نو دی چې د لالا وه نوړې د عبد الله وه خبره دار چې خله دی یوړه کوي خبره او خبره د بل د خلی نه روزي دام دا کی دیش ګناه دی یو کوي زور دی د بل وزي
نو د دې وجې الله رب العزت وایي چې دا ځینې خو انپړه دي بټکي نه دي خو د دروغ ارزوګانو دي بس دې وایي چې لکه نن سبا چې خلک وایي زه پښتون یم نو ته که پښتون یې د خر لایقې ایسئ چې اسلام درکې نه او چې اسلام درکې بیا زنګ د سرتاج نو دغه شان د دروغ دغه شان خلکو کې مشهور دي بھائی چې دا د خیر ختم نه دا د وی دغه باندې پروجو باندې او پالوا باندې دغه چې د الله نوم دی ټول عمر چرته د ټکی پرده نه کړي مونږ نه کړي ټکی هغه چې د الله نوم سم آسان لوبه او دې ته به چې ماشومان ناراضي دي ختم ده دې ته به پلانکی ناراضي دې ته به ډنګري نه دا د ځان نه چې خلکو ارزوګان دي د دروغ بس پلانکی بابا له لاړې نو دا کار به دی وشي پلانکی له لاړې هغه دغه کې وه غلاګانې به یې کولې پېښور کې نو چې کله دواړه یو ځای ولګېد ورونه خلکو پې لوی زیارت جوړ کړ وایي په دې باندې هر مراد پوره کېږي نو بجلیګر مونی صاحبي الله پاک دې وبخي وی زما چرته ترور وه که څه وه د باړې د سره راغلې وه وی ما ورته وی چې څه کوې ترورې وی چې دغه له راغلی یم دا پلانکي باباګانو له په دې باندې هر مراد پوره کېږي وی ما ورته چې نه پوهوي چې چپ شه تاسو زیارتونه نه منئ نو خبره داسې ده چې د ځان نه بس د دیو د خلکو یو سوچ دی چې بھائی بس دا جنت خو ما ته لاټ شوی دی بس که زه عمل کوم که نه کوم جنت زما دی نو دغه شان د دې د انپړو سوچ حالانکه دا سوچ غلط دی ومنهم وزن د دین امیون انپړه دي په هیڅ نه پوهېږي لا یعلمون الکتاب ای په کتاب نه پوهېږي ته ورته تورات کې ده که هر څه ورته دی وایي په دې زه نه پوهېږم په دې کې دي څه بس د ځان ورته کیسه جوړه کړه بس ای وایي چې دا ټیک ده او چې نن سبا چې دا څومره خوږه کیسه وکړه بس هغه خوشحال وي دا سم عالم دی دې پوهېږي او چې نه ورته چې دا غلطي ده نو الا امانیه مګر د دروغ ارزوګانې دي وانهم او ندی دي الا یظنون مگر اٹکل کوونکی بس د ړندو گزار دی که ټیک شو که غلط شو بس روان دي نو الله رب العزت څه وایي نور وی خدا چل کو نانور وی څه کول هغې به ورته په پیسو باندې بس خپل د ځان نه کتاب به جوړ کړه دا خبره ده او ګور الله وی فویل بس هلاکت دی للذین د هغه کسانو دپاره یکتبون الکتاب چې لیکي کتاب بأیدیهم په خپلو لاسونو باندې ثم یقولون بیا وایي هذا من عند الله دا د الله د جانب نه دی خپله ولیکي لیکلو کې وایي دا زما والا فیصله الله والا فیصله ده لیشترو خدا ولې دا لوبه ولیکي دا دی چې دا دومره لویه ګناه کوي خپلې فیصلې ته د الله فیصله وایي خپل لیکلو ته د الله لیکل وایي خپل کتاب ته د الله کې دا ولې لیشترو دپاره د دې چې واخلي به په دې سره ثمنن قلیله څه لږې پیسې فویلون بس هلاکت دی لهم د دوی دپاره مما د هغه څه نه کتبت چې لیکي ایدیهم لاسونه د دي الله وی هلاکت دی د دې دپاره د دې لاسونو دپاره چې دوی دا لیکل کوي وویلون او هلاکت دی لهم د دوی دپاره مما د هغه څه نه یکسبون چې دوی کسب کوي دوی ګټي په دې باندې پیسې ګټي تاسو د الله فیصلې ګټې وټې کې په دې پیسې ګټې نو دا خبره ټیک نه دی دغه شان زموږ نن سبا څه حساب دی پیسې بھائی په قرآن د پاسه به پیسې کېدو دا کوم شریعت دی خیرات داسې ورکړه د قرآن د پاسه څوک عادي اعظم دی خو تصویر دی بت دی ګناه ده داسې ګډ وډ کارونه موږ کوو نو الله فوایلون اوس دا ویل چې دی نو دا اصل کې د جهنم یوه کندم د لاندې او د جهنم په سر کې چې سپرې دی نو لاندې ویښته 80 کاله کې رسي حدیث شریف کې راځي یو پیره صحابه ناست یو آواز وشو وی دا د خلک ډېر ویرېدل د ماکې په شان آواز وشو نو حدیث شریف کې راځي چې د حدیث مفهوم دی ورته وویلی شو چې دا د دوزخ په سر کې یو ګټه پرېښودلی شي اوس 80 کاله برابر شو ویښته ورسي الله همدې وساتي نو د دې وجې چې کوم ګناهګار دغه سر کې پرېښودلی شي نو دی به 80 کاله کې صرف ویښته رسي او دا مختلف عذابونه دي اخره کې به بس د سخت عذاب کې بیا پروت دي الله همدې وساتي نو دا ویل هغې ته ویلی شي او چېرته هم لیدلي خو نه دی خو د بجلیګر مولوي صاحب نه پکې دا خبره مو اورېدلې وه چې هغه وی چې دا ویل نه چې دی جهنم هم 80 پېرې پناه غواړي
فویل بس هلاکت دی للذین دها کسانو د پارا یکتبون الکتابه چې لیکي کتاب بایدیهم پلاسونو بخپلو باندې ثم یقولون بیا وایي هذا من عند الله دا د الله تعالی د جانب دی دا د الله دی یشترو د پارا دی چې واخلي بي په دې سره ثمنن قلیلا سلګي پیسې نو ستوي چې ډېر پیغشتي شي نو ته اوس ما دوی چې لکه ډېر پیاله کنه د بزر علی نو 15000 اله نه د الله د دین په مقابله کې چې څومره پیسې وي دا لګي د کروڑونه دي ربونه دي او کربونه دي او ارس دي دا لګي دي فویلن بس هلاکت لهم د دوی د پاره مما د هغه څه کتبت چې لیکي ایدیهم لاسونه د دی وویلن او هلاکت لهم د دوی د پاره مما د هغه څه نه یکسبون چې دی ګټي اوس دی به دا خبره کوله تاسو ته ماوي چې زموږ دپاره اور نشته یهودیان وي مګر د شمار یو څو ورځې یا د اسخي والا څلوېښت راځي او یا اووه ورځې نو الله وایي که زما سره معاهده کړي خو بیا ټیک ته او که واده هم نه کړی نو بیا خبره هم ټیک نه ده وقالو او وایي دي لن تمسنا النارو هرګز به مسه نه کي رو به نه رسېږي موږ ته دغه اور الا مګر ایاما معدوده د شمار یو څو ورځې اول خو به رانه رسي او که رارسي د شمار یو څو ورځې دي قل ورته ووایه ای پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم اتخذتم آیا غشتي د تاسو عند الله په نزد الله تعالی عهدا وعده آیا د الله سره وعده نیسلې ده نو وعده ماتول خو عام بنده ته الله حکم کوي چې د منافق وي دا د حدیث شریف راځي د منافق دا علامه ده چې دی به وعده ماتوي نو وعده ماتول خو نشته نو که الله سره دا وعده کړي بیا الله والا وعده نو بیا خو عهدا الله سره وعده فلن يخلف الله بس مخالفت نه کوي الله رب العزت عهده د وعده خپل هم تقولون آیا تاسو وایي علی الله په الله باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو علم نشته د دروغ خبر په جوړوي بلا ولنا من هغه څوک کسبا چې کسب یې وکړو کار یې وکړو سیئتن د بدې وحاطت او راګیر کړه لرا به غیر چاپیره شه د دننه خطیته ګناهونه د دو فولایک بس دغه کسان اصحاب النار صاحبان د اور دي د دې وجه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نور امامان وایي چې چا قصدن منځ پرې خو دندې کافر شي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بین الرجل وبین الشرك والكفر ترك الصلاه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نه دي سر هرسي نه البته دومره خبره که دا مونځ د کشان دی یو عملم د نیکیونه کی د سره د نیکی یو عملونه کی نو بیا چې دی کفر ترسي چې د په جون کې د سره د نیکی عمل اونکو د نه ګناهونه دومره ډیر زیات شنو بیا چې دی کفر ترسي بلا ولنا من هغه سو کسب چې عمل یو کو سیئتن د بده واحدت اور اگیر کو به دلرا خطیه دو گناهوند د فولایک بس دا کسان اصحاب النار صاحبان د اور دی هم فیها خالدون پدی کې به همیشه وي الله دې وساتي والذین ها کسان امنو چې ایمان یې راوړل دي او عملو الصالحات او عمل کوي په طریقه د پیغمبر باندې اولایک دا ها کسان دي اصحاب الجنه چې صاحبان د جنت دي چې دا جنت والا دي هم فیها خالدون دی په دې کې همیشه وي د جنت کې به همیشه الله دې کې راوړي آمین